سره په یو ځل کولو باندې به ستاسو ټوله مسله حل کیږي. عمل د جادو او جناتو باره کې چا باندې څونه هم سخت جادو وي، څونه هم سخت جنات وي او هغه ته په هیڅ سره نه ځي او د په ډېر وخت خواري کړې وي خو تللی نه وي، د عمل یو ځل وکړئ او تاسو یې فایده وګورئ. عمل چې کوم دی هغه د قرآن مجید عمل دی. آیا د خیم یو آیات مبارک دی چې د هغې فایدې بې انتها فایدې دي. او چا چې د جناتو مسله وي هغې مندورې راځي، بار بار غورځېږي، بار بار په جنات حاضرېږي، کله یې په اوږو باندې بوځي، کله یې ملا خوږېږي، کله یې سر باندې بوځي، کله داسې خوشبو محسوس شي هغې سره بدن درنېږي، کله داسې وي چې د دروند ځای ته لاړ شي هغه ځای کې د بدن خرابېږي. که چېرې داسې مسلې وي او په دې کې تاسو د جناتو شکار وئ او جنات نه په هېڅ سره نه تاسو هر قسم عاملانو ته هم تللي، هر قسم دمونو تاسو هم کړي وي، هر قسم ځایونو ته تللي وي، تاسو ته فایده نه وي میلاو شوې، دا عمل یو ځل وکړئ انشاءالله په یو ځل کولو سره تاسو ته به فایده په خپلو سترګو باندې ووینئ چې څونه فایده ده او څونه برکت دی. عمل د قرآن مجید آیات مبارک دی. 4 سپاره 153 نمبر آیات مطلب 153 نمبر آیات دی. دغه آیات مبارک دا به 21 کرته په شرشمو تیلو باندې دم کې، په اوبو باندې به دم کې او اگربتی باندې به هم دم کې، خوشبو چې کوم تیلي په هغې باندې به هم دم کې. ترتیب دا دی سحر او ماښام 2 ټیمه په دې تیلو باندې مالش کول دي چې کوم تیل دم کې په هغې باندې ټول جسم مالش کول دي چې یو ویښته نه اوس پاتې نه شي. دغه تیلو ته به خیال کوئ ځای نه په ځمکه باندې غذار نه شي. 2م نمبر چې کوم اگربتی د اگربتی به 3-4 په یو ځای راواخلې هغه ځان ته پوسه نه څه لوګی کوه او هغې ته ګوره هغه لوګي چې کوم پیالې نه راځي، کوم څه کې تا لوګي ایښي وي هغه باتې لوګي کوي هغې ته ګوره که چېرې تا باندې جنات وي هغه به دې کې ښکاري او سوځي به دنه. بل اوبه دي، اوبه څومره ډېر څښلی شي هغه څکه او کله کله پرې مخ ځان ته لوندوه. انشاءالله دا عمل تاسو یو ځل وکئ، په یو ځل سره به ستاسو مسله ختموي. الله